اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جمال احمد من نوم دی، د رحمان شاه جي صاحب دویمه او زمونږ د نوخار روډ باندې یو ځای دی، هغې باندې لږه مسله ده. دا ځای چې دی د جان علي خان دی او د هغوی وارثه خالده بیبي ده. د هغې نه مونږ ځای اخیستی دی 1224 خسره کې. مونږ سره 1990 نه انتقال هم دی او اوسه پورې لانجې کونجي د اوسه پورې زموږ مسله حل نه شوه. مونږ اے سی لم لاړو، ډي سی لم لاړو، نقشه هم راکړه، ځای هم راته خو دا ځای دی مالکانو رانه 2017 پورې ځای جوړ نه کړ. مالکان په قلار کې ناستل، اوس یې په غونډګرو باندې ځای خرڅ کړی دی او غونډګر راغلي دي چې هغوی موږ دا ځای جوړو، نه عدالت پیژنو نه پولیس پیژنو، که ته موږ ځای باندې نو بند کا. نو زه غریب سړی ما، جنګ جګړو والے سړی نه ما. نو زما ډي پي او صاحب ته او ججانو صاحبانو ته، ایس ایچ او ته، وزیر اعلی صاحب ته او ایس ډي سی صاحب ته ټول ته ریکویسټ دی چې ما سره انصاف وشي او خپل ځای ته ما ته راکړي راله. ما سره انتقال هم شته، نقشه هم شته، سټامپ پیپر هم شته او د دې وخت ما له سیول جج صاحب سټی راکړی، اوس بخال د سټی ما سره شته. زه تاڼې ته هم لاړم، ډي پي او ته هم لاړم، خو ما سره اوسه پورې چا څه امداد ونه کړ. نو که ما ته هر څه نقصان کېږي نو دغه یو څو کسان دي غونډګر دي چې دوی دا ځای اخیستی دی، په هغې کې د مولانا صادق نوسی دی، رشید نامې ده، بل پکې عرفان خان دی، یو پکې حضرت عمر دی. دوی پسې بار بار هغه بیلپ هم راغی، ورته دوی چې لکه دې کې سټی د کار مه کوئ، دوی د هغې خلاف هم کار کوي. خو دا کسان ټوپک مار دي، که سبا ما ته نقصان نه رسېده یا زما ورونو خویندو ته ورسېده نو د هغې به دا کسان ذمهوار دي. ادم خان به پکې سر کړي چې ادم خان ته خپل انتقال خرڅ کړه، زما ځمکه ولې خرڅې؟ او دې کسان سره نه انتقال شته نه ورسره هېڅ شته، صرف سټامپ پیپر باندې اخیستی دی. او زما ټي ایم اے صاحب ته خواست دی چې دوی له نقشه پاس نه کړي، ځکه چې دوی ورکړی چې موږ له نقشه پاس کړي نو دا ځای خو لانجې ځای دی. ما سره انتقال دی او ما درخواست ټي ایم اے صاحب له هم ورکړی. زه هغه ته ریکویسټ کوم چې زما په دې کار دې څه غور شي او دا کار دې په دې کسانو باندې بند کړی شي. دا او یا مرلې ځای دی که ما ته خپل 10 مرلې انتقال جدا کړي نو خپل ځای کې د کار کې ما ته اعتراض نشته. خو که نه دوی کار نه بندوي نو په دې ټول او یا مرلې کې به کار بند وي، د هغې پورې چې څو پورې ما ته خپل ځای بیل کړي ني. او ما سره خو دا اوس فلخال دې وخت کې دا سټی ده، دا عدالت صاحب راکړې ده، چالو سټی ده، اوسه پورې پکې لا چا سره هغه کړی نه دی. بل دا ما سره انتقال دی، زما د پلار په نامه دی رحمان شاه جي صاحب ولد مقدر شاه، دا انتقال دی په 1990 کې شوی دی. دا اے سی صاحب نقشه راکړی 94 کې، دا ما سره ده. دا خالدی بیبي ما سره یو سټامپ پیپر کړی دی چې په دې او یا مرلو کې دا پلانکې ځای شته دی، د هغې حدودات هر څه مال راکړي، پټواري هم راکړي، دا دونه پټه دې خوا دی، دونه پټه دې خوا دی، په دې باندې دوی عمل درآمد نه کوي. نو مهرباني وکړئ تاسو ټول زما مشران یې، زه ته ریکویسټ کوم چې ما ته خپل ځای بیل کړئ او دا به ستاسو ډېره مهرباني وي. که سبا دې کې جنګ جګړه شوه یا بل شو نو دا کسان چې کوم دي، دا عبدالرشید، حضرت عمر او عرفان او ادم خان، دا په دې کې شامل وي. ځکه چې زه د جنګ جګړه والے سړی نه یم، زه خو دغه یم چې یاره په خوشحالۍ راځي مسله حل شي او موږ ته خپل ځای جدا شي. خو دا خلک بله ځای ما پسې ټوپک راغېستو، بیا ما پولیس ته وي، هغوی 107 کې چالان هم کړل او د هغې نه علاوه هم دوی اوس هم کارونه کوي. نو یا خو دا خلک ډېر زورور دي ځکه چې دوی عدالت هم نه مني او پولیس هم نه مني. نو دا به څه چل کوو دې سره؟ دا چې پاکستان کې کومه اداره چې هغې له لاړ شم چې هغوی ته ریکویسټ کوم چې بهی زما دا مسله حل کړئ. نو زه ستاسو ډېر شکرګزار یم او زه به انشاءالله ستاسو ډېر ته چې دې دغه کوم ځای کې چې کار شروع کړی دغلته څه جوړېږي؟ مارکیټ جوړېږي سر، دې کې مارکیټ جوړېږي او دې کې په خلکو دکانونه هم خرڅ کړي دي. نو زما دې کسان ته هم ریکویسټ چې چا پکې دکانونه اخیستي دي، مهرباني وکړئ سبا که څه رالم نو ګوره زه ستاسو پیسو ذمهوار نه یم. که ما ته عدالت خپل ځای بیل کړو نو د ده نه خپل پیسې والې. دا تاسو زما یو گزارش دی د ورورولۍ په شکل باندې، ځکه چې دا ځای د لانجې دی، دا نه آبادېږي. نو چې چا پکې انویسټمنټ کړی دی نو هغوی ټول د ریکویسټ چې هغوی خپل پیسې واپس والي یا د هغوی عدالت سره رجوع وکړي چې بهی موږ دغسې حساب کتاب کوو. نو که عدالت ولې اجازت ورکړه بیا یې بالکل کوي، خو فلخال په دې باندې عدالت کار بند کړی دی. دغه لوکیشن کې دا په نوخار روډ باندې ترکاڼا نومالي ته مخامخ دی
عابد خان دی پلازې سره دیوال په دیوال دی. یو وخت ته کمیټه مارکیټ دی، بیک سایډ ته مخبره را په مین روډ باندې پروت دی، د نوخار په روډ باندې اسلام آباد نمبر 2 غلې ته مخامخ دا ځای دی. دکانونه په څو څو باندې خلکو له ورکړي؟ یاره دې کې په کروڑ روپۍ هم شوي دي، څه د پاسه هم شي کم هم ورکړی. 40 دکانونه یې پکې جوړ کړي دي او په خلکو یې خرڅ کړي دي. نه لا خو په نقشه جوړې لا خو کار نه دی. کار چالو دي، پهلې د ختلي دي، د عدالت دا اړخ بند دي، خو دوی پهلې اوس شټرنګ هم چالو کړی دی، دکانونه لنټر مانټر ته سیټ کوي. دوی که دغه کم کسان چې کار کوي دوی ته څه ویل غواړي، یا کم چا چې دکانونه اخیستي دي نو دوی ته دا وایم چې دوی مهرباني خپل پیسې ته واپس والي، ځکه سبا به بیا دوی ما سره لانجې کې اجازه خو موږ اخیستې دي، دا ځای اوس درته وایم چې دا د لانجې ځای دی او دې ځای نه په قلار کښېنئ، خپل پیسې په عزت دغه باندې خپل پیسې واپس والي. د چارسدي انتظامی ته پولیس ته دینه دا مطالبه کوي چې دا تاسو رقم تازه د عدالت سټې آرډر دی چې دی باندې عمل درآمد وشي. دا خو ما ډي پي او صاحب ته هم ویلي دي او دلته سیچو پړانګ سیچو صاحب ته هم ویلي دي، محرر صاحب ته هم ویلي دي، ایس آی صاحب ته هم ویلي دي. ما راشه تاسو دا چې کوم مالکان په موقع نشه مزدوران یې کینولي دي، تاسو یو څو مزدوران راولئ او جیل کې بند کړئ چې بھئی تاسو ولې کار کوئ. نو دوی اوسه پورې دغه کار مو کوي، یو کس یې رانهوسته، بل یې عزت عمر راوسته او 160 چالان یې کړ او 160 نه علاوه هم بیا هم کار کوي.